أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 37 38 39 درې آیاتونه چې ناب ویلې کیږي. دین مخکې آیات سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه فرمایل چې الله پاک چې نو هغه مختال فخور دا دواړه نه خوښي، تکبر کون کې فخر کون کې الله پاک نه خوښي. نو کله بعضې کرته انسان د تکبر د وجې بیا انفاق فی سبیل الله هم نه کوي. نو اوس مزید الله جل جلاله وی الله پاک هغه کسان هم نه خوښي کم کسان چې نو هغه بخل کوي، شومتیا کوي. ویأمرون الناس بالبخل او نور خلکو ته چې نو هغه هم په شومتیا سره چې نو هغه حکم کوي. حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې سخي سړی د الله ته نږدې وي، د الله مخلوق ته نږدې وي، جنت ته چې نو نږدې وي، جهنم نه لري. بخیل سړی د الله نه لري، د خدای د مخلوق نه لري، د جنت نه لري، جهنم ته چې نو هغه نږدې. بل روایت کې راځي چې شیطان چې نو هغه وي زه د هغې بخیل عابد نه دومره نه یریږم لکه څومره چې زه د سخي جاهل نه چې نو هغه یریږم، ځکه د ده نږدې ده چې الله پاک په ده باندې خپل رحم وکړي، د سخاوت د وجې الله پاک د اعلی مقام ته ورسوي. د شانتي حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي بخل دا چې نو هغه بدترین ګناه دی. نو د دې وجې نه الله رب العزت چې نو هغه وي الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کم کسان چې بخل کوي نو د دې انسان په عقیده کې هم کمزوري. ولی د بخل د دې وجې نه کوي که زه د شته مال ولګوم دې نه زه انفاق فی سبیل الله وکم الهی کلمت الله دپاره دا مال خرج کمه، نو بیا به څه کوم؟ دا ټولې پیسې چې زما نه ولګي نو زه به بیا څه کوم؟ نو دغه ځای کې د الله په ذات باندې چې نو هغه یقین او بروسه کمی. سخي سړی دی اوس جاهل دی، فرایض ادا کوي، نور دومره نفل عبادت او دای نشته، خدای چې مال چې نو هغه سخاوت کوي. نو چې کله دی سخاوت کوي نو د په الله باندې یقین او عقیده ډیره ده چې دا شته ولګوم الله براله نوري راکړي. نو ځکه شیطان وایي چې زه د سخي جاهل نه دومره ډیر یریږم او د بخیل عابد نه چې نو هغه زیات نه یریږم. نو الله وایي هغه کسان چې هغه بخل کوي ویأمرون الناس بالبخل او خلکو ته د بخل حکم کوي. اوس بخل نه دلته چې نو هغه څه مراد دی؟ نو د دې شان نزول کې تفسیر خازن کې لیکلی دی وایي چې نو دا د یهودو مبارک نازل شو او یهودو به په دوه قسمه چې نو هغه بخل کولو. یو بخل د هغوی به چې نو هغه په دا کولو چې مال به یې نه خرج کولو، او دویم بخل د هغوی به د علم بخل کو. چاته به چې نو هغه حق مسله او دین چې نو هغه به یې نه ښودلو. که چا به د حضور علیه الصلاة والسلام د صفاتو متعلق تپوس وکړو نو دوی به د نبي علیه الصلاة والسلام دغه صفات چې نو هغه به یې پټول، ځکه الله وایي ویکتمون ما آتاهم الله من فضله، دوی به پټول هغه چې کوم ولا الله پاک د خپل فضل نه ورکړي ولو، الله په احسان کړو نو دوی به پټول. خو اوس دا ګوره یاد ساتئ د بعضې وخت کې اکثر زمونږ د مسلې ترتیب هم نه معلوم. اوس مولوي صاحب خو به تا ته په هر ځای کې هغو غریبانو خدا خواهش چې خدای پاکه چېرته چا د مسلې تپوس وکړلی، چېرته څوک رالی ځان یې چې نو هغه د دین دپاره پوه کړلی، نو دی هر ځای کې هر وخت چې نو هغه مسلې خلکو ته ذکر کوي، مسلې وایي د مسلو متعلق چې نو هغه خلکو له رهنمایي کوي. که هغه ته د دغې وعید پته ده، خو موږ له هم چې نو هغه ادب او احترام پکار دی.
ادب او احترام چې نو درازي صحیح مسلم کې چې نو هغه روایت د کتاب الایمان کې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی کچرته ما ته پته چې زما سره چې نو هغه د زمانه د بلک سره د قران په باره کې زیات معلومات او زیات علم دی نو ما به داغه طرف ته خپل سفر چې نو هغه کړو داغه نو امید د علم زده کړو نو مونږ اکثر دومره نه گواره کو چې مولوی صاحب پسې جماعت پوری قدر راړ شو یا داغه چې کم بیٹک دی زید ناستي وغیرہ نو آقا زمونږه مسله همیشه د لارې د پاسي زمونږه مسله همیشه چې نو هغه د گاڑی په چتای باندې زمونږه مسله همیشه چې نو هغه د پولی په سر باندې زمونږه همیشه چې نو هغه مسله په لار چې نو په جماعت په پیزارځي کې دا یو خبره بیا ساتي هغه خو ته نه شو لا خو ته مسلې کتمان نه کې هغه وای خو مونږ له هم ادب او احترام چې نه هغه په کار دی چې د مسلې تپوس کو د مسلې اهمیت چې نه هغه ځان سره پیدا کو نو کله چې اهمیت پیدا شي نو بیا الله رب العزت انسان له د عمل توفیق هم ورکړي خو چې کله اهمیت نه نو بیا توفیق الله پاک هم نه ورکړي نو دغه کې چې نو هغه احتیاط پکار دی او باقي الله رب العزت ذکر کړي چاته یو مسله علم متعلق معلومي او دنه څوک تپوس کوي د پټای نو الله رب العزت په دغه خبر کېږي الله پیغمبر وعید بیان کړی حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی چې چاله الله پاک علم ورکړي او دغه علم پټ کې په ورځ د قیامت چې نو هغه د اور لګامي بوتا چول شي الیاذ بالله واعتدنا للكافرين عذابا مهینا او تیار کړی د موږ د کافرانو د پاره عذاب سپکون کې والذین ينفقون اموالهم هغه کسان چې دا غوي خرج کوي خپل مالونه رئاء الناس د خلکو د خودنې د پاره یعنی الای کلمت الله د پاره نه خرج کوي د الله د رضا د پاره چې نه هغه انفاق فی سبیل الله نه کوي هغه ځکه مال خرج کوي چې خلک راته هو وي خلک راته وي چې الله د پلان کې ته وګوره الله د پلان کې زوی ته وګوره نو د ریا په ځای کې چې کم سړی مال خرج کوي الله وی الله داسې کسان چې نو هغه نه خوښي الله هغه انسان خوښي کم سړی چې د الله د رضا د پاره چې نو هغه مال خرج کوي او په داسې طریقې باندې خرج کوي چې دی په یو لاس ورکي او بل لاس چې نو هغه د خبر نشي ځکه حدیث مبارکه کې راځي غالبا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت دی فرمایي د الله پیغمبر فرمایلی من صدق من صلى ليرائي فقد أشرك ومن صام ليرائي فقد أشرك ومن تصدق ليرائي فقد أشرك الله پیغمبر فرمای وای چې نو هغه چا چې نو هغه منځ د ریا د پاره کړو چې خلک راته عابد وای وای دې سړی چې نو هغه شرک ورکو کم سړی چې نو هغه روزه د دې پاره ونه چې خلک راته روزدار وای وای دې سړی شرک وکړو کم سړی چې نو هغه صدقه د دې لپاره کړو چې خلک راته چې نو هغه سخی وای وای دې سړی چې نو هغه شرک وکړو حدیث مبارکه کې راځي ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر زو چې نو هغه پتا سو باندې غالبا صحیح مسلم روایت دی الله پیغمبر فرمایي زو پتا سو باندې چې زیات د کم شیز نه ریګم نو هغه شرک اصغر دی صحابه تاسو کو د الله رسول مشرک الاصغر شرک اصغر چې نو هغه ست ویلې کېږي الله پیغمبر فرمایل الرياء ریا دکلاوه خودنه خلکو ته ځان چې نو هغه خودل دې ته چې نو هغه شرک اصغر ویلې کېږي الله پیغمبر یې په دې باندې پتا سو ډیر زیات یریږم شرک اکبر خو بنا کوي شریک به د الله سره چې نو هغه ډایرکټ نه جوړوي خو شرک اصغر نه بخالی دی درمنګه سوچ په خپل معاشره باندې خپل ځان باندې کو آیت چې نو دا صفت زمون کې سمره دی الله دې عفو وکړي نو الله وی هغه کسان ينفقون اموالهم رئاء الناس چې دا غوي خرج کوي خپل مالونه د خلکو د خودنې د پاره ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او ایمان لري نه لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ولیکه په ورځ د آخرت باندې ایمان وي په الله ایمان وي خو بیا به د الله او د الله د پیغمبر د مرضی متعلق چې هغه خرج کولو بیا به فکریا او دکلاوه نه کوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله وی د چا چې دوست او شیطان نو شیطان بدترین دوست دی دی به همیشه چې نه هغه د کمر ارغړی هر عبادت په هر عمل کې ور سره دی چې دوکه کوي چې دی به دغه پوجا به عمل بم کې ستړی به هم شي او الته نو د الله د طرفه به اجر ثواب چې نو هغه نه به هم محروم شي بیا الله وی وماذا علیهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر په دوی باندې بسی چل شو اکثر موږ پښتو کې ستندر به د باندې ارتاو شو الله وی په دوی بسی چل شو ستندر به پر ارتاو شو لو امنو کچری دی ایمان ناوړې په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وانفقوا مما رزقهم الله
او الله وای هغه شی نه خرج کړي چې کم ولا الله ور کړي نو ګویا مونږ له چې دا څومره صلاحیتونه زمونږ دي دا ټول هر انسان له الله ور کړي سورۃ بقره کې شروع کې خیال مکړه دا غي تفسیر دی شو الله د متقینو صفت ذکر کړو نو د متقینو په صفت کې الله پاک اولنې صفت ذکر کو الذين يؤمنون بالغیب دویم ذکر کو یقیمون الصلاه او دریم ذکر کو مما رزقناهم ينفقون مونږ چې ول سور کړي د دغه نه چې نو هغه خرج کړي او وز د دغه نه صحت مونږ له الله را کړي دا مونږ د الله د دین د پاره چې نو هغه الهی کلمت الله د پاره ځواني مونږ له الله را کړي دا مونږ د الله د دین د پاره چې نو هغه ولګو قابلیت مونږ له الله را کړي دا مونږ د الله د دین د پاره ولګو عہده منصب مونږ له الله را کړي دا مونږ د الله د دین د پاره ولګو مال مونږ له الله را کړي دا مونږ د الله د دین د پاره ولګو خزه مونږ له الله را کړي دا مونږ د الله د دین د پاره ولګو اولاد مونږ له الله را کړي دا مونږ د الله د دین د پاره ولګو یعنی د کټي ګوتې نه والا او د ککرای پوری زمونږ چې صلاحیتونه ظاهري باطني مونږ تخکاری دا ټول مونږ له الله را کړی دي نو الله وی د دغه نه نو هغه د الله باندې ولګوي الله په دین باندې ولګوي الله دین قیمتي دی تاسو به قیمتي شي نو ځکه الله وی په دې بس شي ولو ماذا علیهم وانفقوا مما رزقهم الله الله چې دوی لک سور کړي ک دوی د دین د الله په لار کې خرج کړي نو د دې به کم تاوان چې راغ شو تاوان به نو بلکې ګټه به شي او بیا الله غواړي سا الله غوښتو ته خو مګوري الله چې نو هغه ظلم زیاته هم په چا باندې نه دی کړي یو سړی سره مال نشته الله وی ته زکات ادا کول پتا نشته مال د سره نشته تو به حج وای هم نه کی مال د سره نشته وای پتا قربانی هم نشته مال د سره نشته نو وای پتا باندې نو هغه صدقه فطر هم نشته بلکې کله خلک چې دغه شزونه ور کوي نو ته مستحق طالب درکې خو چې کله الله وی ما تعالی درکړلې اوس الله رب العزت یو انسان له 1 लाख روپے ورکی اوس 1 लाख ورکی او بیا په کې الله پاک 2.5 روپے غواړي نو دا کم دي سي غټه خبره ده نو ځکه الله وی ماذا علیهم لو امنوا وانفقوا مما رزقهم الله الله چې ولدا سور کړي کړه د الله په لار کې لګولې دا کم د سلوي تعداد باندې دي نو دې چې دغه کړه نو سوره بخوا دله به فائدہ دنیا کې ور کړو آخرت کې هم وکان الله او دې الله پاک بهم په دې باندې علیم په الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي الذين آكسان يبخلون چې بخل کوي شمتیا کوي ويأمرون الناس او حکم کوي خلق ته بالبخل ته شمتیا ويكتمون او پټي ما اغسا آتاهم الله چې ورکړي دی هغه ته الله من فضله لا خپل فضلنا واتدنا تیار کړي دی مونږ لیل کافرین کافرانو د پاره عذاب مهین سپکونکې والذین واکسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د خودنی د پاره د خلکو ولا یؤمنون بالله او ایمان لري په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه پورز د قیامت ومن یکن الشیطان او هغه څوک چې شیطان له داغه قرین دوست ملګری فساء نو پس ډیر بد دیغه قرین دوست وماذا علیهم او سب شی په دې باندې کم تاوان بشو د دې لو امنو کچری ایمان نا وړې وی بالله په الله والیوم الاخر او پورز د اخرت باندې وانفقوا او خرج کړي وي مما د اغه سن رزقهم الله چې ور کړي دی هغه ته الله وکان الله او دې الله پاک بهم پاغي باندې علیما پوها الذين كسان يبخلون چې دا غوي بخل کوي ويأمرون الناس او حکم کوي خلق ته بالبخل د بخل شمتیا ويكتمون او پټي ما اغه ساتهم الله چې ور کړي دی غوي ته الله پاک من فضله د خپل فضل واتدنا تیار کړي دی مونږ لیل کافرین کافرانو د پاره عذاب مهین سپکون کې والذین واکسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د خودنی د پاره د خلکو ولا يؤمنون بالله او ایمان لري په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه پورز د اخرت ومن يكن الشیطان او هغه څوک چې شیطان له داغه قرینن ملګری فساء قرین پس هغه بد ملګری دی وماذا علیهم او ستاوان بشو د دې ثواب براغلو په دې باندې لو امنو کچری او ایمان نا وړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او پورز د اخرت باندې وانفقوا او خرج کړي وی هغه مما د اغه سن رزقهم الله چې ور کړي دی هغه ته الله وکان الله او دې الله پاک بهم پاغوي باندې علیما پوها